الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. آیت نمبر 150. وَيَسْأَلُونَكَ أَسْوَالَ كَيْدَتَانَا عَنِ الْجِبَالِ دَغْرُ مُتَعَلِّقْ فَقُلْتُ وَتَوَّيَا يَنْسِفُهَا رَبِّي جواب زید لا رب زما نصفا مکمل کو. او نصف اصلیه کې دی خبره دا د خصف اشاک ایرینی ایری صحیح چې هغه داسې هوا ته وجته کړي چې تاسو ذره پاتې ته نصف وایي دی عمل ته الله تعالی وایي د کدي ایرو به داسې والو زو چې د غرب د ضرب او تاسو په نظر راځي فَيَذَرُهَا قَاعًا اپریب دی اللہ تعالیٰ دا زائنن دی قاعًا صفصفا ہموار برابر. نماتا سبوتری وی بل آیت تا چکم زائن اللہ تعالیٰ وی چی یومهم بارزون لا یخفا علی اللہ منهم شیء خلق بطول پا یو چتین میدان بانے پا بالکل ہموار او فلیٹس مکوانے اللہ تعالیٰ تا ولاری نمو پکی ناس دائیوی نمو پکی ہلوی لا ترى نبوین فیہا پدیزما کے عوجن کتوالے کندن ولا امتن انا اچتوالے یوم ایدن پدا ورزمانے یتبعون الداغیہ دی بفالو گئی آواز دا بلون کی. نو بلون کے سوکتے اسرافیل علیہ السلام اغبا پا آغش تاسو تولک وائی واللہ صحیح نمو تشکیلہ وایو و اصل کے دا یعنی میوزک نہ چاہے غیر غیر یا سقوں کئی بلکہ حدیث کے داغی الفاظ راغلی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ دا یو لاؤڈ سپیکر ہونے شیرے څه شیرے لاؤڈ سپیکر بنیادی شکل د تولک باندې دی وجه ابتدا تنگ شروع ہوئی ادے په دې شی صحیح ده نو دا आवाज به دا आवाज صحیح نه لاؤڈ سپیکر تاسو جوړی کنه دا نو دغه تولک یا دغه لاؤڈ سپیکر کی حضرت اسرافیل کی آواز کئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کیا بوئے ایھا العظام النخرا والاجساد البالیہ واللحوم المتمزقہ والاوصال المتفرقہ هلموا الى غرض الرحمن. ایھا الاجساد البالیہ او زڑوشو جوسو یہ بڑا جوسا او زڑوشو جسو ایوہ الاجساد البالیہ واللحوم المتمزقہ اور زریزشو وشو والعظام النخرہ او بوسیدہ فارسی کو سوچ زارشوی بوسیدہ او زارشو او دسو پودا والاوصال المتفرقہ او جداشو بندن علموا راضی الى غرض الرحمن پیشید رحمان تا رحمان تا ہوں پیشی کی بھی نو بس دی یو آواز سرا طول انسانان بدا سے روزی. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکا باران سرا چی مشروم سنگ جمپ کئی یو خو نور تیغو ندی نو نور تیغ پا دم روزی دا ہر شے تیغ پا دم خو مشروم کتا سو کتا پیدا سی جمپ کئی صحیح. او بیا پا دی مشروب کی دا کارن پشان را دا وگی پشان نہیں دا کارن دا وگی پشان دا سے نو آغا چکتے آغا بالکل دا جم سر روزی ایک دم روزی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ انہم کمما دی بدا سے روزی کہ انہم کمما لکا سنگا کی مشروب روزی. یوم ایذن دا غورزنا یتبعون الداعیہ کہ خلق بفالو گئی الداعیہ آواز بلن کے دے اسرافیل علیہ السلام لا عوج لہو نبی اس کمزور دے آواز پارا یومانا او دین لا عوج لہو نبی اس کو جوال دے آواز کون کے دے پارا او درم مانا لا عوج لہو دا حس کو جوال تصور نشتے دا حس یو بند دے پارا یعنی سوک دا سے نشی کو دے چیز اگر طرف نا کلکال شروع شی نو کنی سڑے باتی آخوا دے پاشی نا بس یا کال شروع شو اگر کی دا میگنیٹک اثر دے پاکی
سو ته اهاني روبا ها تاسو څه کوئ دا میګنیټ په ټول پښتو کې اهاني روبا وایي. اچھا او موږ ته مغناطیس وایي. مغناطیس څه مطلب وایي؟ وخشعت الاصوات اخاموش بشي اوازنا للرحمن درحمان وړاندې فلا تسمعوا نبا اورت الا همسا مگر صرف کشار د خپې یا د ساغستو همس یې وګور همس دې ته وایي چې سړی روان د خپل کش کوي دې ته همس وایي صحیح یا همس دې ته وایي دا لسا آواز دا دمرا پر ټریلیونونو زیلیونونو انسانان بھئی د چا شونډې باندې شي کولاوي د هیبت د وجه د یره د وجه د چا آواز باندې یو آواز باندې وخشعت الاصوات للرحمن ها یو آواز به اورېدې شي چې یا د ساغستو دی یا د شو د کشار دی بعد وقت درسي فلا تسمعوا الا همسا تبناور الا همسا مگر آواز دفشو یوم ایزن دا آغا ورزا لا تنفع الشفاغا چه انٹرسیشن سفارش و اپروچ ہس فائدہ نشور کولے الا من مگر آسوک اذن لو الرحمانو چه چاہتا اجازت ورکڑی رحمان ورزی لہو قولا او خوش کړي وي د پاره خبره د خبره په اعتبار به خوش کړي وي نو الله تعالی با هغه په حق کې فیصلو کی چې د څوک انټرسیشن کوي یو پیغمبر یا ولی یا عالم یا حافظ نو هغه کوي شي او یا معنا دا چې دغه د چا خبره د الله نظر کې خوشه ده هغه ته وایي ته انټرسیشن کولی شي ته د چا سفارش ورغواړي ته د چا لپاره وینا کول غواړي چې وي بخښم ګناهګار بنده چې هی سپوز ټو گو ټو جهنم نو ته یو کس دو کسا لس کسا ډیپند چې خدای ته څومره کوټه ورغی صحیح چې ته دوه کسانو لپاره ماته ویل شي نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي درته تولیکا چې نمبر اول د چا معصوم د مسلمان مور پلار معصوم چې په معصوم والی باندې برشوي نو دې به د ګناګار مور پلار لپاره اپروچ کوي الله تعالی ته چې دې و بخښه صحیح نمبر دویم د چا چې قرآن سره تعلق نو قرآن کریم بلګي سفارش وکړي الله تعالی ته چې ګناونه خوښتا خو الله دې بخښه ځکه ما سره ډېر تعلق ساتو زه به ډېر تلاوت کولم یا زیز د کولم یا زما تفسیر وایو نو وی بخښه او نمبر 3 رمضان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د رمضان روزي او عبادتونه دا به الله تعالی مشکل کی او باډي بول نو دا هغه چا د پاره چې د رمضان روزي اهتمام سره ساتل هغه د پاره به خدای ته وایي چې دی وبخښه ګناونه خو به وي خو په رمضان کې به ډېر خسرېو چې کله بزرانه دی به ډېر سم کړو نمبر 4 حاجی او عمره والا چې حج او عمره خدای قبول کړي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي الحاج والعمار وفد الله ان استغفروه غفر لهم وان استشفعوه شفع لهم حضور پاک فرمایي چې حاجی او عمره کوونکې سره دا د الله تعالی ریسپیکټډ ډیلیګیشن دی دا څه دا د الله وفد دی دا څه دا الله تعالی وفدونه دي نو حضور علیہ السلام فرمایي کدی خدای نه بخنه غواړي الله تعالی ورته بخنه کوي او کدی الله تعالی ته چا د پاره سوال کوي نو الله تعالی یې مني دیو جو خلک چې حج ته ځي او عمره ته ځي نو موږ ورته دعا وکړو وې دعا راکوه نو دا ولی ځکه چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دې چا لپاره سفارش کوي چا لپاره وینا کوي نو الله تعالی یې مني نمبر 5 پښپغم ته نمبر ورکو کنه صاحب نو نمبر 5 حافظ د قرآن حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حرامه شفع في 10 من اهل بیته حضور علیہ السلام فرمائی چاچه قرآن اولستا او یاد ک او بیا عمل کو د قرآن حلال حلال وګڼل د قرآن حرام
حرام وګڼل مون قران وایو ډېر خو نه حلال حلال ګڼو نه حرام حرام ګڼو صحیح ان قران وایو نه قران کې الله تعالی وایي حرام مخرج مونږ خورو الله تعالی وایي غلا مکو مونږ کوو الله تعالی شراب مکو مونږ کوو الله تعالی وایي دوکې مکو مونږ کوو الله تعالی وایي دروغ مو وایي نو مونږ وایو اره دی وایي دا قران الله تعالی وایي ظلم مکو چې سره مونږ کوو دیو جن حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه ډېر لوستل کې د قرآن داسې وندي چې د قرآن ولي هم هغه وخت قرآن لعنت وایي چې د سو قرآن ولي نو قرآن په هغه وخت لعنت وایي چې پتا لري لعنت وایي ځکه چې د قرآن کې دغه الفاظ وایي چې فلعنت الله علی الکاذبین د خدای لعنت دی په دروغجن باندې هغه په خپل دروغجن تلاوت کوي دا آیت پکې نو د قرآن لګیار ته باندې لعنت وایي دی وی فلعنت الله علی الظالمین په قرآن کریم کې الله تعالی وی د خدای لعنت کی په ظالمانو باندې نو د خپل عملی ځوان کې د ظالم دی د خلکو حقونه وی د حق او حقوق باندې غاصبانه قبضه یې خلک مړی ذلیل کوي دا غي مال خطا کوي اصل رسوا کوي نو دا قرآن ورته فلعنت الله علی الظالمین نو دی وی او د باندې لعنت وی الله مو بچ ساتي نو دا نمبر 15 نمبر 6 شهید د الله لپاره کې هغه ته الله تعالی وایي چې ته چا د لپاره اپروچ او سفارش کې د چا د بخنه وای نه هغه بخم او نمبر 1 عالم د قران او د سنت چې عمل کوي په خپل علم باندې هغه ته الله تعالی وایي چې صل تعطى تو غواړه باندې چې څه غواړي نن بدر کوم وشفع تشفع سفارش کوا چې چا د پاره وای زه قبلو نو دا اوم نمبر شي عالم با عمل د قران او سنت دا اوم نمبر شي یوم یذین دا غورزنا لا تنفع الشفاعت چې نفن ورکه شفاعت او سفارش الا من اذن له الرحمن مگر آجاتا چې اجازت کړی دا پاک رحمان ورضی له قولا اخو کړی د لپاره خبره او اتم نمبر چې اهم دی هغه د پیغمبر سفارش دی بیچاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او خوخ کړی وی دی قولا د خبره په اعتبار باندې یعلم ما بین یدیهم اللہ تعالیٰ پیژنی او علم لري پاغه شی چې د خلقو د لاسونو وړاندې دي وما خلقهم اجر دوی نشاته دي یعنی د ټول احوال ورته معلوم دي کوم دوی ته معلوم دي او کله معلوم خو الله ته معلوم دي او زمونږ بلا سیکرټس داتې دي چې هغه مونږ ته نه دي معلوم خو خدای ته هغه معلوم دي زمونږ بلا شارټ کمنګ داسې دي چې لا تر اوسه پورې مونږ ته دا احساس نه لشي خو شارټ کمنګ الله تعالی ته معلوم دي زمونږ بلا کوالټیز داسې دي چې تر اوسه مونږ ته هغه نه دي معلوم ځکه موقع نه راغلي خو الله تعالی ته هغه معلوم دي یعلم ما بین یدیهم اللہ تعالیٰ پیژنیو کوئی گیا احوال چر دوی دوڑا دے دے چر دوی شات دی ولا یحیطونا ادا خلق احاطن شکول فضاد دا اللہ بانے دا علم پہ اعتبار وعنت الوجوہ او عاجزی بو کی مخنا للحی القیوم آغا اللہ تعالی حی جاغا بدشون دے دے القیوم او آغا اللہ تعالی چی تدبیر کون کے دطور معاملات دے وقد خوابا اتا کسرا تاوانی شوے دے من آسوک حمل ظلما چی بار کرے دے ظلم ومن یعمل من الصالحات اسوچ عمل کئی دنے کو وہ مومن خوحال دار چی دے مومن بھی نو ہر یو عمل چی تکے دا خدای مخلوق ترے سخ خیرم ورسو خو چی ایمان دیوی نپدے ہر خیر اللہ تعالی اجر در گئی یعنی مثلا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الایمان بضع و 70 شعبہ د ایمان صد پاسا او یا برانچون دی سو شاکونے دی صد باندے بضع و 70 شعبہ صد باندے او یا شاکونے دی اعلاها کلمت لا الہ الا اللہ
پدې کې د ټول نه برتر لوړ او اعلی برانچ دی لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق. پدې کې د ټول نه لاندې برانچ او شاخ دی هم د ایمان شاخ دی چې په لار کې ګټه پرته و تیګه پرته و سو غریب په ټکرونه وي هغه دې اړه تکا په لار کې خټې وي هغه دې صفا کړي چې څوک مونږ کویږي په لار کې غني پرتی وي څوک په کې کې نه دي افزي مان شي په لار کې کډوا کندوا څوک په ور پریوزي هغه دې برابر کړه. صحیح نو حضور اسلام فرمایي دا د ایمان برانچ دی. اوس دا کار غیر مسلم به هم کوي غیر مسلم خداغه لپاره آخرت کې اجر ځکه نشته چې دا ایمان نشته. دا ایمان نو چې ایمان نه دی معنا دا چې خدای سره د کانټریکټ نشته. نو وداو کانټریکټ چې کم کارو کې نو په ځای ده چې تاسو د هغه سره ریوارډ ملاوي شي د ریوارډ په ځای هغه مالک نه تاسو کولی شي تا انټرفیرنس سره کړي زما په ملکیت کې ترسپاسینګ وایي ورته سوي وخت ځن په امریکا کې اوسه کې کله چا کوته خیر په اراده باندې او هغه ته پته ولګي چې سره دا ډیپ پاکټ دی د کله شرشا بشه نو بس سوکړي بیا هیڅ نه قانون د ساتو ته ورته کته ورې په دې خپل په دې ماته څه کوله چې کور مالک څوکا حالانکه ته په غلط it doesn't make sense to me. او کله کور مالک ته مړ کی کور غل دی چې کور کې دنه مړ کی او دغه هیڅ تیر شرف او وشتي هغه څه کوي ها کله مخه وشتي بیا ها کله شاده غاړه دی وشته نو خو دې معنا چې بس اصلي کایسا په دشمن دعوت کوته چې په بازار نه وي د دشمن سیګړه ورکی دا قانون دای څخه دای څخه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهاد په میدان کې کوم انسټرکشن ورکول صحابه ته هغه کې یو انسټرکشن ورته داوي ولا تتبعوا مدبرا چې کوم سړی تېخته شروع کړ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام یې غفالو کوي ما بس اپریدو چې تختی اپریدو وعنتل ومن يعمل من الصالحات اسوچ عمل کې د نیکو مومن احال دار چې د مومنو فلا يخافو سو دې باندې ریږي ظلمن د زیاتینا ولا حزمن اند کمینا. معنا دا ده چې د هر عمل به ته پورا اجر ملاويږي د سره بدا زیاته نکېږي د سره بدا زیاته نکېږي چې د به یو عمل کړی او الله تعالی باغه ول ډراپ کړی یا به مسکړی ولا پر کټ به ولا نه چولې چې تا 2 غنټو کې کار نه کړي 2 غنټو کې کار نه الله تعالی فرمایي ما سره دا زیاتې نشته ما سره دا زیاتې نشته. فلا يخافو بے بنیرے گے ظلمن د زیاتینا ولا حزمن د نقصان وکذالک دارنگے انزلناه من نازل کرے دا کتاب قرآن عربی زبکی وصرفنا منگ بیان کرے فی پدے قرآن کے من الوعید وارننگ وعید مانا وارننگ او تنبیحات لعلهم یتقون دید پارا چه دی اللہ نو یریگی او یحدث لهم ذکرہ یا دا وارننگ پیدا کی دوی چه ذکرن فکر دو ذکر مانا فکر. فتعال اللہ پسور دے اللہ تعالی الملکو چه بادشاہ دے الحق یقینی طور بادشاہ دے ولا تاجل بالقرآن اتا عجلت مکوا جلد بازی مکوا فقرآن کریم تلاوت بانے من قبل ان یقضا الیکا مسجد دینا یقضا الیکا چه پورک ریشتا تا دلیور ریشتا تا وحیو وحید دے چه سو پوری جبریل امین پلا وحی تا تا مکمل کری نی نو ترغی پوری پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی وی چه تیزی مکوا ابتدا کی چی جبریل امین با پیغمبر علیہ السلام تراغی نو حضور علیہ السلام اگر دا فهمولا چکنی دا کم الفاظ جبریل وی نو I have to repeat it with زبایت چه ورسره ریپیٹ کوم نو جبریل بلگیاں دا سپیڈ پوری تیز دے او کمپیوٹرائی سپیڈ دا ڈیجیٹل صحیح ڈیجیٹل سپیڈ دے نو پیغمبر علیہ السلام کو کوشش کو چور پسے ہوئے اللہ تعالیٰ ورتے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دا دید پارا نبے چتا پا تکلیف کی واجب بلکہ یہ بلد ہے سورة القیامہ یہ کم دیر شما پارا کرے
1581 581 آیت نمبر 14 نو 1502 آیت نمبر 14 لا تحرك به لسانك پیدا مکو لا تحرك حرکت مورکوا او دیکھو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا حرکت ورکو چې ویل چې الفاظ پالو کی غټ ډیجیټل شی چرته لاندې کولی شي الله تعالی ورته دا کار مکو بس خاموش ناسه لا تحرك به لسانك بیا حرکت مورکوا په دې قران باندې جب خبرلا لتاجل به دې د پاره ته خجلتو کې دې باندې ان علينا یقینا قوم لازم دي جمع او جمع کول د دې قران فضلستا کې د دې جمع کول کوم ده ستا په زړه کې نو اسما ته وګوره مونږ چې قران دکو یا کوم شی هم دکو نو مونږ په دماغ دکو څه دکو په دماغ دکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم شی الله نه او جبرئیل نه غوښتنه پس به غوښته فزړه به غوښتنه بس هغه اصطلاح بیا ساتي چې هارد ډیسک او ریم دی نو مونږ خپل په سبانه پر ریم باندې پیغمبر علیہ السلام غوښته په سبانه په هارد ډیسک باندې نو ریم ډیر کش کرش کیږي او هارد ډیسک دا ها ریم شم ها ها تاسو یو شعر وایلو چې ګوشې دلې ها چین سخن لز گوش دل باید سنود گوش کے این جان دارد ہے ایک سنود مولا علوم وی دا خبره دا د زړه په غوږ واوره دا د خټو غوږونه دا د فائدې نه دي صحیح او هغه مثال ورکړی دی چې گوش کے با جمله حیوان همدم است گوش دل مسلوط گوش دل مخصوص نسل آدم است او دا د خټو نه د غوښ غوږونه دا ټول حیوانات سره شته خو زړه په ګونه دا د انسان امتیاز دی صحیح زموږ پښتو کې هم دا کله کله خپل زوی ته یا لور ته سره نصیحت کوي یا وراره ته یا کشر ته نو سره ورته چې کوټړو مونږ کنه سره ورته دا خبره زړه په غوږ واوره وای دا څه کوي چې زړه په غوږ واوره نه معنا راځي البته زړه ته کوزکا دماغ ته نه دماغ ته چې کوزکا ته بیا په سوچ کې صحیح او زړه ته کوم شی کوشي پای کمپرمایز نه کیږي ولته کوم شي کوشي باغې کمپرمایز لکه دا زه تاسو ته مثال درکوم دا محبت نوجوانانو کې محبت پیدا شي کنه ها یانګ لکه یانګ جنې سره محبت پیدا شي اوس موټ لا سره کوئی ډیر فکر پیدا شي دا سپاده وخت شي صحیح فاکور پر خلو تیاری ورته خبره ورته ني تیار وجه څنګه چې محبت تعلق دماغ سره نه دی څه سره دی زړه سره دی بس که په خپل دا غلط نه دا چې واړو ناغه چې موږ ته سوکراسي وی خالص دا سوکو نه بس ورته وظیفه کومه دا وظیفه کواو الله نه غواړم ځکه دې باندې کزو ورته هم ته قران خلاص کړ ځکه چې اشیر وته رسیدلې چې دې لړنه الله راوباسي ځکه ورته موږ اپروچ نشو کولای زه اپروچ کوله شم دماغ ته مغز ته صحیح مغز ته موږ اپروچ لګیا کمش شي صحیح قدرت ایسو کا اپروچ کولای دا صرف دا حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي قلوب العباد بین اصبعتي الرحمن یقلبها کیف یشاء د انسانانو زړونه دا د خدای د دوه ګوتو میاس کې مکمل کنټرول کیږي دوه ګوتو کې معنا یعنی مکمل کنټرول کیږي یقلبها کیف یشاء هغه اړې څنګه خوای هغه اړې ها څنګه خوای نو یو سړي زړه واړی چې د اسلام قبلوم ټول فیملی مخالف هغه راځي ته کلمه را ته وای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول صحیح ځکه زړه سو کړی راړي الله تعالی او ماته واقع ویل ابراهیم بن هم والا چې دا کوړه غل راغله او ټول شپور ته قتل چې غل ګرځي دیوال د خټي دیوال نه غولا هو په قران نه وته صحیح ابن ادم سے اب خپل ځای باندې پروت دی ورته ګوري خو سوي نه ورته دا غریب ګرځي کله یو ځای کله بل ځای خو درویش کورو د درویش په پوتې شي نو بس چرنائی پیدا نو بیا واپس وته ابراہیم بعد ہم سے بولا आवाज راکا ہاں ابراہیم ہم سے وردا आवाज ورته څنګه راغلی مرګري څنګه راغلی ناغه ورته یې څنګه راغلی بس هم جاندار غو نه غلو دا نو چې واستخته هغه ورته ودرې په څنګه راغلی سړی ته ټول شپه مې شو دی راکړه صحیح اس شی میں لاس درانه نو ابراہیم علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ ورته ساری معافی غواړم خو تاسو څه کړه نورته نور خلک راشي سګوري
خو دنیا میں کہتا نا اگر تے ملګری موږ درد رڼا کې پکې سنمو تر شپې تیارې کې پکې زموږ دیش دی صحیح البته وکړه آخرت دولت ته پکاري نو سرشتہ ها نو زغل ورته چې وایي چې سمې لاس براشي نو وې زنده کرا کنه پیرا صحیح نو ورته کوزه ډکړه یو 10 خو دې ذکر دی او یو 10 کا نو 10 وکړه بیا ابن ادهم سے خپل یو جوړه جامع او راو پیدا بالکل صفا دي ممکن دستا کپڑے صفا نه نو تدا بدلې ناغه واچولې بیا ورته مصلا واچوله نو ورته موږ دې ذکر دی او په خوا مې ذکر کله کله یو کوم ویزنه بسم الله نو نیت ابن ادهم سے هغه لګیا وغه یو دعا شروع کړ وے آج کارم بود آخر کردمش آج کارم بود آخر کردمش وزگدا سوئے نمازا وردمش وے اللہ چکم زما کارو غماؤ کو دو گناہ نہ میرا اس تمام زبانے میں ادرو بس دا غما کو لے شو فصل جوئے قلب او فیلے تراس قلبہو قلب تو فیلے مصطفیٰ وے اس دا زڑا اڑا ولد گنانا دین طرف تا دا زما کنٹرول کے لدے آخو دا ستا کار دا او اللہ وے زڑا والا دا محمد رسول اللہ کا تو فیل گنانا راوالے دین طرف تا او بل جانب تا غل منظم کے شیرشا او دا سوچ کم دے چیرے دا سورہ خسرے دے دیوان میں علم مات سنو کرد دیوال والا ماکو کور کی مور ٹریسپاسن کوسو کدا خود باوقار سړی کور دے دیندار سړی دے بدل کور ډېر معززي هغه عزت کوله ختم صحیح او بیا دوی ما تستغس پورا خبر او نکړه بلکې ما ته وبم په خپل لاس ځکړي کپڑے خپل دا کړی مصلیرا خپل واچولا ملته ودرولم ایو دعاګانې ما ته کوي نو بس دا غزل د سوچ سره الله تعالی واړو چې څنګه مونږ نه فارغ شو به بزي تاسو ستاسو د علاج کې لاس کې د مخله سره وعده وکم چې آینده د پاره مستان اورا بیان او زه به تاسو سره ما بشرینا ابن ادم سے ورته مو غواړو چې طالبان راشي سره سټوډنټان راشي او سره سبق دکی ابن ادم سے چې سار مانځه تراته نو دې ځان سره روان وی راځه چې کله مسجد تراغه نوې ملمو خلق ورته په خیر علي ستړي مشي خووي نو چاله تاسو ویجره دې ملما ستعارف ته ابن ادم سے ته دې ملما ستعارف ته نو ابن ادم سے ډېر عجیب جمله ورته وی جاء البارحه ليسيلنا فسدنا دیوی بیگامون کا شکار نه راغله شکار به شکار وی دې بیگامون کا شکار نه راغله دې په پر شکار شو صحیح انا بس هغه موضوع باندې کوش شیشه دا خلک او دا که زمونږ وسره نه لري نو سره مو لاندې کړو خپل مو باندې کړو دا دین اصله کې دې طریقې سره خور شوی دی دا دین چې د پیغمبر د زمانه نه خور دی دا د پیغمبر په اخلاقو د صحابه په اخلاقو د تابعین په اخلاقو د اولیاء په اخلاقو باندې د علماء په اخلاقو باندې خور شوی دی صحیح زمون د اخلاقو نه مسلمانان تفتی غیر مسلمان راځي راته چې د کینجر خسړې تا هم د دې په کمالي سره د ستانه دا شی جوړ کړل هغه وې دا تاره چې کوم شی جوړ کړل مونږ دا شی نه جوړو الله زمو په حالت رحم وکړي څو کله مخکې واقع چې مسلمان څو ورځي وسپین انجینر دا چې مسلمان څو د مسلمان سره د دې څو مسلمان سره چې موږ په پارټي جوړو ټول موږ پارټي ته راځو موږ دا وته ونه مله موږ ورته دې چې اولي پارټي ته ورغلو ولا چې کته ده چې راوت دوه وکړه ولیا الله زه د هغه خلکو ستاسو ډېر نه یم وکدا خلکو ماشي کلمه نه وایي هغه وخت نه لري هغه وخت لا خلکو د پارټي ته راوستل زه خو خو صحیح اسلام او کنه به نه راځه یا الله anyhow لا تحرک بلسانک لتعجل به حرکت مور کو دے قرآن بانے زبخ بللا چھ حجتو کے دے سرا ان علینا جمعو یقینا منبان لازم دی جمعو جمع کول دے قرآن فضلسنا کے وقرآنہو او تقعات پر قراءت دے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تے شکلتا تا وحی رازی نو ته جبریل پس دا الفاظ ریپیٹ کوا ما بس خاموش ناک سے
with the due concentration. کامل توجه سره د دې وجه پیغمبر علیه السلام ته یو بیا جبرئیل امین ناته نو چې څنګه به هغه روان شو نو حضور علیه السلام بزان ساده کی صحیح چې توجه کنسنټریټ شي چې توجه کا سړی ځان پرده چا پیری د توجه کنسنټریټ شي کنه نو شي نظر راغون شي نو د دماغي توجه وزړه ټول قوتونه یو ځای ته کنسنټریټ شي یو ځای ته د دې وجه موږ دا پرونه بل دا عربي سټوډنټان هغه نه یو ځای ته پوښتنه نو یاد کړي نو ما ورته بیا بس سبا بیا کلاس ختمو او یا بدا شی یادوي صحیح نو بل استرال نو ټول یاد کړه ټول باقي یو وی ما خو جی به یو اړه ته یو کې نه خپل دفتر کې یاد نه کړم چې یو غنټه پات ده مرګ ده چې مرګ ده یو غنټه پات ده بیا چې ځای مې کو نه فری باندې مې ځان سره تکرار کو نه فری وي ها یو شی پیاچی نو دا څه پکې کنسنټریټ شو چې ګاډي مې سټاپ په دې مې ګاډي روز مې را پدې چې هارنو نو کنسنټریشن سره شی یادېږي نو پیغمبر اسلام ته الله تعالی وی ته کنسنټریټ کوا چې بس دا شی ډایرکټ زړه ته ورکوشي نو پیغمبر اسلام د دې وجه خو په یو مجلس کې پوره یو پارا سوره پوره یو پارا یا د پارې نوم زیات دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته را نازل شو حضور علیه الصلاۃ والسلام به هغه ټول یاد بس څنګه به جبرئیل امین لاړو او حضور باندې صادر لري کو نو هغه ورته ټول یادو ضرب صحابه ته تلاوت کو او صحابه وزن سره رضوان الله علیهم اجمعین صحیح نو چرته ده زړه اوس په دماغو کې تا کوم شی زده کړی نو هغه کې په میسنګ امکان شته د هېرېدو امکان شته کوم شی چې زړه ته راوړ هغه بیا د هېرېدو امکان نشته دی وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې درویش کاله ژوند کې چرته یو روایت نشته چې حضور صلی الله علیه وسلم چرته قرآن په لفظ کې خطا کړی یا د قرآن یو لفظ هم مس کړی او حضور صلی الله علیه وسلم فار ایگزامپل منځ کو د ماسپخین سو د ماسپخین منځ کو نو په دوه رکعات سلام وکړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو یو صحابي ورپسې ناس دی هغه ورته اقصلت الصلاة ام نسیت جی منځ مختصر شو که تاسو نه هیر شو لکه تاسو په دوه رکعات سلام وکړو نو منځ مختصر شو که تاسو نه هیر شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو نه تپوسو کو وی الصدقه ذو الیدین هغه سره روزدل اسونه لویس تال سړیو دا تال سړی چې دا په علاقه کې بچا خان خلکو به د لاسونه کوپونه کړل نو کوپونه کړل نو خدای عام سړی ته دا وخت قامت وو د لاسونه هم ها رجعت مناس او لاسونه ودا چې ګور خلکو یې چې ویږي د لاسونه خو به کېدو دلته انا کې دا نه و او چې لاسونه یې نور باندې کوي موږ دا وکنه صحیح نو هغه دغه صحابي چې دیم بدن داسې وګدو نو حضور صلی الله علیه وسلم الصدقه ذو الیدین دی لاسونو والا سړي رښتیا وي یعنی واقعي ما برکات کړي صحابه وی جی او حضور صلی الله علیه وسلم پاسه او مونږ مکمل کوس التکه یو خبره چې مالک حدیث نقل کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم خبره وکړي خبره سره خموز ماتيږي هلته جواب کوي ما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه چې دا هغه زمانہ و چې په مانځ کې خلک دا پروسس ته کېدل په مانځ کې خبرې کولم لا جایز وي ګرځیدل په کوم جایز نو صحابه منځونه کوله په دا کې نو قرات به کول الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لیک واجب را دن شب السلام علیکم نوبت و علیکم السلام ورحمۃ اللہ فریمان رش دیرو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انو دیک بشر شراب من السلام علیکم من رحمت ورته عام سفلا ور ذکر نه ولدي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ټول شیونه پکې جایزو بیا ورو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شی پروسس کو او پابندای لګولې لا تحرک بے لسانک حرکت مکور کوا پدے جب بانے جب اخبریلا لتاجل بے دید پارا چھ توجلتو کے دے بانے لغلے نا جمعو یقینا بانے لازم دے جمع کول دے قرآن پزلستا کے وقرآنہو ریپیٹیشن لدے قرآن تاتا پر رمضان کی نو جبریل امین با ہر کال پر رمضان کے رہتا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه ټول قران ریپیټ کو چې کوم به تر دغه رمضان پورې نازل شوی چې کوم به تر دغه رمضان پورې نازل شو هغه به جبرئیل امین په رمضان کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول دغه ریویژن کو صحیح او په آخري رمضان کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف هم شل ورځې کړو عموما به اعتکاف سره وکړو لس ورځې شپې نو په دغه آخري رمضان کې اعتکاف کړو شل ورځې جبرئیل امین د یو وار په ځای باندې دوه واره ورته قران کریم هغه رمضان کې ریپیټ کړو پیغمبر علیہ السلام چې کله دې خبر صحابه ته ورکو نو ټول صحابه خوشاله شو حضرت ابوبکر په جړا شو حضرت عمر ورته ته ولې جاړي وی پیغمبر علیہ السلام باندې نیکسٹ رمضان کې مونږ سره نه وی دا چرته فایند اوټ کړه وی ذکر هغه رمضان اعتکاف هم ایڈوانس کې وکړو او د هغه رمضان ریویژن ورته هم ایڈوانس کې وشو نو د رمضان نه بعد شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم صفر پنځه میاشتې لري شپږم کې ربیع الاول کې په 12 تاریخ پیغمبر علیه السلام الله تعالی شپږم دغه رمضان نه بعد شپږم میاشت حضور اسلام الله تعالی تعالی نو د هغه شپږم میاشت په حواله جبرئیل ورته ریویژن هم د رمضان کې او حضور اسلام اعتکاف هم ایڈوانس کې چې غیر رمضان ته رسیدل نشته غیر رمضان رسیدل نشته نو ایڈوانس کې ان علینا جمع و قرآن یقینا منبال لازم دے جمع کول دے پزلستا کے و قرآن ہو ریپیٹیشن لدے فیدا کرانا ہو کلچ منگل ولدا قرآن فتبع جبریل الولی فتبع نتی فالو کوا ود کنسنٹریشن فالو کوا سنگا with recitation na with concentration یعنی کامل توجہ پہ باندې لگاوا چې دا شی صحیح طریقې سره شي ها په دقت په ورته نشي واپس خپل سبق فتعالى الله ډیر ود الله تعالی الملك الحق چې رښتونه او یقیني بادشاہ دی ولا تاجل او عجلت مکوا بالقران فقران باندې من قبل مخکر دینا یقضا الیک وحیه چې دیلور پرشتا ته وحی دې قران بلکې توجه سره اورا وقل او یا رب او رب زما زدنی انکریز کما علما دعلم په اعتبار باندې زدنی علما نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلام الله ورته دا حکم نه کړی چې ته فلانی شی متعلق وایا چې خدای مال په دې کې اضافه وکړي علم یو داسې شی دی چې د دې جام تصاف نشته څومره چې دې حاصل کړ بیا هم الله پیغمبر ته حالانکه د پیغمبر نه زیات عالم شخصیت په دنیا کې چرته شوی د پیغمبر علم او ډېر لوی علم او هغه ته الله تعالی وقر رب زدنی علما واچ او رب زما انکریز کی ما د علم په اعتبار نور علم را لراکي نور علم را لراکي نور علم ځکه چې څومره زیات علم درکې راځي نو الله تعالی طرف ته بنځ کېږي د الله یره پیدا کیږي ځکه د علم معنا هم دا ده چې د خدای د پیژندلو کوشش کوه دغه کوشش کوه نو سعدی دا خبره په خپل شعر کې ډېر عجیب کړې ده چې په علم کې شمع باید بداخت پای علم چو شمع باید گداخت کہ بے علم نتوا خدا را شناخت وہی دا علم په حصول کې ځان داسې ولی کا ځان داسې ملت کا لکه کېندل شمع لکه شمع چې ولی کېږي کہ بے علم نتوا خدا را شناخت ځکه بغیر د علم هیڅ امکان نشته چې خدای وپېژني بغیر د علم هیڅ امکان نشته چې خدای نو چې څومره علم زیات حاصلې د دین نو دومره به خدای زیات پېژني دومره او چې څومره خدای زیات پیژني دومره ورته نږدې کېږي چې څومره خدای زیات پیژني نو دومره ورته نږدې کېږي نو علم سره د الله یره راځي لکه قران کریم کې الله تعالی فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء خبر دارا چې د خدای په بندګانو کې د الله نه چې زیات یریږي نو دا هغه خلک یریږي چې د قران سنت علم لري چې دې علم لري نو اوس کې یو سره د قران سنت علم لري د الفاظ او د معانیو خو د خدای نه یریږي نه نو پیغمبر هغه عالم نه وي الله تعالی هغه عالم نه وي ځکه د علم معنا دارا حضور اسلام فرمایي راس الحکمه مخافت الله یو سره ہوشیار دی ډیر پوهان سره دی اوس داغه پوها او هوشیاری د دې لپاره کرایټیرین څه دی
کرایټیرین ورته پاره دا چې خدای نه یریږي څومره چې الله نه څومره نو یو سړی هغه بالکل الټریټ وي الټ خو د خدای یره په ځل کې هغه عالم دی د خدای نه سره کې الله په نظر کې هغه سره هغه عالم او بل سره هغه د قرآن یادي تفاسیر بیادي احادیث بیادي څلور مذاهب فقه ورته یادي دقایق ورته یادي خو د خدای یره په ځل کې دی د خدای یره حرام ته ملایږي کدوکا کول شي غلا کول شي کفرات کول شي ځکه دا یره ته کرایټیریا نو هغه ولګي چې مسله پیسو ته ورسي هغه ټول خلاص نه لري کله شرشه اصل ټول خلاص خو چې مسله پیسو ته ورسي نو الله تعالی دې رحم وکي نتی امیر یریږي نتی مولا یریږي نتی پیر یریږي نتی حکمران یریږي او نتی رعیت یریږي سیدای بای دې وجه په امت به راخر کړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د دنیا او د دنیا دارای چې به دوره بد وي دا غي وجه بوم داوا چې دا د سړي زړه د خدای یره بس سړي زړه د خدای یره حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیث او پیش نظر د ایمان تقاضا ده چې سړی یو لقمه وچتای باید چې هغه باندې سوچ وکړي دا حلال و روانه کړه حرام ده دا حلال و روانه کړه حرام ده مونږ هر څه چې کوو کله دا سوچ کوو چې دا حلال دي کله حرام دي او حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي امت لپاره دغه ډېر د رسوایي دور دی ولا یبالون اکلوا من الحرام ام من الحلال چې خلک به دا فکر هی نه کوي چې زه سخرم دا حلال دي که حرام دي دا زما حق دی کله بل څه حق نه والے دی دا ما په حلاله طریقه ګټل دي چې تاسو سره فراډ او دوکه کړی دا الله تعالی زموږ په حالت رحم وکړي اوسم ستبل اړ خلک حرام کو پرې ده مکروه پرې ده د مباح و نمزان بچ گئی چې معمولی ډاوټ پیدا شوی نه توبه معمولی ډاوټ پیدا شي معمولی شوبه پیدا شوی نه I don't want to take it زبانا خلا دا زموږ سټوډنټان دي ډېر ښه بزنسونه دي په دا اټلانټا کې په دا اټلانټا کې یعنی هغه په دا بزنس کې چې څو په کوم لغه شوبه پیدا شي صحیح هغه تر هغه پورې هغه ډیل کوي نه وینم let's find Sheikh and ask him and then we will do otherwise not. Say, Kai was say legally that's okay. We know that's not only case of law or legality, it's case of Sharia and Deen. As a Muslim, we have to find out that Islamically that's okay for us or not. Say, no kala tumra gat Deen ke ladsi. Say, no come no. Asal ka no, we know. We don't want to do that. Are you crazy? Yes, we are. Also, khalashta, kanishta. ډېر خلک ته شرط پکې نشته ها نمبر کم دی یا مونږ ته معلوم نه دي خو ستاسو ډېر مسلمانان شته یعنی په افغانستان کې دومره مسلمانان دي پاکستان کې دومره مسلمانان ایون لکه مونږ په حکمرانانو کې یا حکومت کې په دې حکومت کې زبردست نو خو خلکو ته پته درکړم چې او استغفر الله وایا چې هغه خو د حکومت یو د چای پیاله ځای یا د حکومت د شینا یا د عوامو د شینا یو پیاله چای روسي څنګه خو چې مجارټي د بل قسم خلک نه نو دغه خلک په کې لیونی ګڼل شي ځکه اوس پاگل خانه ده سانټوریم ته کوم دا ټول لیونی وي نو کاغه ته روز سره بوته نو غلیونی بسوي چې مونږ لیونی وکړل لیونی نه هغه وایي مونږ ټیکیو ځکه مونږ غاڼې دغه د دې دا لیونی ځامن دا خو دا چلو زوګاره وی بادشاہ ته وزیر اعظم وی چې نجومیانو ویلي فلانه ورځ باندې به یو هوا چلیږي نو هغه هوا چې په چا ولې ټول به لیونی کیږي نو بادشاہ وته موږ څنګه بچ کیږو ناغور ته یو تا خانه به جوړو او هغه چاپیرنه ترموز ناغه کې بدن نو موږ دواړه بچو نو دای دواړه بل چا دی حال نه وي نو دای باندې هوا ورلګي نو خلک ټول لیونی شو نو دای چې د هوا چلیدو نه بعد راوته ټول خلک لیونی شو دای روغ پاتې ناغه ټول دای په خواف لیدا دواړه لیونی صحیح نو بادشاہ وزیر اعظم ته خدای دې خو باسا اوس دا په آزاد دي تک نه دي چې وجلم څنګه تل خو موږ مړ کی دغه خبره کې ټیک دي دغه یو مزاج دی خو موږ خبر شان پاتې شي نو موږ ناغه ورته کې په روزګار کوم نو بیا ګرځیدا وې په کومرس چې هوا چلیدا هغه ورځ د اوبو منګې د چبار پاتې شوی دی چې اوبو پکې ها نو یو منګې پیدا کړ پاغه وبو باندې هغه هوا لګېدلې و نو تا منګې راړ بادشاہ ته اوس کته یو ګلاس ته یو ګلاس زوم چې دې پرشان شو کني نه دا
دوه کسان نه شي وخت وقل رب زدنی علما ادعوایا چو رب زما اضافہ کنا لا علم پہ اعتبار بانے علم میں زیاد کی ندا دعا کوئی چه وخت در سرین فرض مانځنه بعد یو لس کله دا وایي چې رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وقل رب زدنی علما ادعوایا چه رب زما زدنی اضافہ کما یا انکریز کما علما علم اعتبار باندې وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ يَقِينًا عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ منگا امر کرو حکم کرو آدم علیہ السلام تا من قبلو مخکر دینا اگا تا مویلیو چه گورا جلد بازی با نکی عجلت با نکی پیغمبر علیہ السلام تا یو ڈیلیگیشن راگے یو وفد ورته راغی د خپل امیر په مشرۍ کې هغه امیر لا تر اوسه پورې مسلمان نو خو چې پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړي پیغمبر علیه السلام ورته ان فیک لخصلتان وی تا کې یو دوه خویونه دي دا خویونه د خدای ډېر خوښ دي دا خویونه د خدای ډېر خوښ دي الحلم والاناء یو حلم دی ته بردبار دی څه شي بردبار ټالرنس ورته وي موجوده زمانه کې رواداری تر روادار سره والاناء او بل ډېر سنجیده سره سنجیده ان سنس چې ته ایموشنل کېږي نه ته ایموشنل کېږي نه که خبره رسول داسې کوم چې تای ریپیټ کوي ته نه ریپیټ کوي ته په خبره باندې سوچ کې او دغه دوه بهترین صفاتونه دې سره د سړي د شخصیت یو ویټ پیدا شي یو وزن پیدا شي نو الله تعالی آدم علیہ السلام ته وې چې په هیڅ یو کار کې به اریټیټ کېږي نه ایموشنل کېږي بنا جذباتي کېږي بنا فوري طور په سو کنوینس نه کیږي چې صدا سے فیصله وکړي چې دا غي ریزلټ ادر وے اراوند راشي ریزلټ ادر وے اراوند نه خبره باندې سوچ وکړه چې د دې خبره افتر افیکټس پسې نو الله تعالی وې دا حکم آدم علیہ السلام ته مخکې لوي نه کړو هغه خبره یې راشوه فنسیه هغه خبره هیر شو او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا انسانانو کې نسیان او هیره چې دا د آدم علیه السلام د جینز د وجې ده نو نه صرف دا چې دا خبره هیره کړې و بلکې چې کله الله تعالی حضرت آدم پیدا کړ نو د اولاد د سرو نرو میژو په شکل کې سرو نرو میژو په شکل کې د وړاندې دا ټول روحونه د سرو نرو میژو په شکل کې ورته خواره کړل آدم علیه السلام ټول باندې یو نظر واچو صحیح نو د هر یو په دا فیس باندې د ایمان رڼا چې څوک مؤمنانو نو آدم علیه السلام هغه ټول معلومه کړه یو سره پکې و هغه ورته ډېر شاینه ښکاره شو هغه دې ورته ډېر روښانه ښکاره شو نو آدم علیه السلام الله نه تاسو کې داجی څوک دی نو ورته وی هاذا ابنک داؤد علیه السلام دا تصویر داؤد د بنی اسرائیل پیغمبر دی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے تپوسو کہ وہ کم جعلت من عمره دا عمر سورا لے دنیا کی نو اللہ تعالیٰ ورتش پیتا کالا 60 سنہ ویرا دا خودیر لگ دے آدم علیہ السلام عمر فیصلہ شوئے زر کالا ویدا خودیر لگ دے سنویق والا زمان دے نورک چی دیر سلو کالو شی نو داود علیہ السلام سو کالا جوان دے شپیتے پل دے کړي سلویت آدم علیہ السلام غوستو ناغسل کال ژوند دیو خو آدم علیہ السلام چې کنه نو سوا شپیته کال برابر شو نو ملک الموت ورته راغی ملک الموت انو آدم علیہ السلام ملک الموت ته تاسو به ټایم غوړرانه دي زما خلا سلویت کال فاتې دي ناغه ورته او ما جعلته لابنک داوود هغه تخپل زوی داوود ته نو ورکړي اصلیت نو آدم علیہ السلام نہ صرف دا چې هرشیو بلکې انکار وکړي نه ایا دې دنه ورته ما ورکړي وینا نو آدم علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا هغه یو واقعي د وجه دا اولاد کې دوه شي نه راغی یو خدای هیرول ډیر کې ډیری دي ابل منکری دي ډیر نو آدم علیہ السلام په پرپس دی نو منکر شو او ته یاد دلنا هغه موږ ته یاد دي صحیح مونږه کوم منکرین کوم دا شي چې کوم شی راته یاد چې نه راته یاد هغه کوم ضرورت نشته صحیح بلکې په امریکا کې ډېر ښه ایکسکیوز دی چې چاته وایي دا کار داسې نو شي هغه فرداش I'm sorry فرداش نو بیا پس کې ورته
ولقد عهدنا الى آدم حکم کړو آدم ته من قبل مخکر دینا فنسیا ناغیر خبره ولم نجد له حزما امونگنو منتل در پارا حزم مانا strong will. حزم مانا strong will. دا چې هیره وکړه strong will نو یا ولم نجد له عزما على المعصيه د چې دا وایلیشن کړو دا پرپس دی نو کړو دا د هیره د وجه کړو سره وجه کړو د هیره د وجه کړو. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من وجدنا وصلاه وطوانا الليل وعلى النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الله